عزیزانو زما خدای گواه دی چې زه دې قوم نه مایوس یم زړه مې نه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکړم یا ورته تقریر وکړم زړه مې نه دا 8 ورځې وشوې چې دې قوم زما متعلق سال جوړ کړي یو به یو ته غوږ ورنږدې کی خبر نه بجلیګر ملا خو ډزې وشو بل به بل غوږ ته نږدې کی بل به بل غوږ ته نږدې کی کلي دي ډېرې دي چې بنو دی چې میران شاه دی پاړه چنار قطر دی دوبۍ ده هالند دی دوحه ده ریاض دی جده ده ټلیفونونه دا چا وکړه دا پروپاګاندا چا وکړه سیکان راله د پټیاله هندوان راله د دلی انګریزان راله د یورپ او کنه دغه خلق وکړه چې دا ګریم پریخي دي منځونم کوي تسبیح مړی مسلمانان هم ځان ته وایي دیو ولی په بجلیګر مولا ولې ډز وشو څه چالي کړي سړی وجلې و هغه مولانا عارف الحسینی چې قتل شوی دی شیعاګانو په د ډزو عارف الحسینی چې چا قتل کړی دی خو شیعو ته معلوم دی حکومت ته معلوم دی صدر ضیاءالحق صاحب چې چا قتل کړو دنیا ته به 2 ورځو کې پته ولګي چې چا کړی کنه جی اوس کا موجوده حکومت کې ایمان وی او غیرت پکې وی نو د ضیاء او د عارف الحسینی قاتلان دي برملا میدان تر وباسي او چرماری دي کی چې دنیا ته پته وي کنه جی بجلیګر مولا یا دغه مرګري اهل سنت والجماعت ورسردی بدنامول سپاه صحابه والا ما وی اخواله کاندي د صحابه په نوم باندې مرګري شوی دي اوس کلیر کټ پتا ولګیدا چې دې کې د سنیت سپاهیت ایس لاس نشتا دا چې چا کړی دی دوی ته معلوم دی بجلیګر مولا د چا مړه ګډه نه ده پاسولې په هغه به ډز ولې سو کوي یو سړی به پې ډز کوي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي دا رسوا او شرمېدلي او والله کې پرېږدم ډز صحیح توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای مرګره لرم د ټوله خدای پروا نه لرم تاسو پوه شئ په خبره باندې ما ټول عمر د خدای په باور تیر کړی ټول عمر او دینه بعد مم د خدای اسرا او د خدای باور ده زما خدای چې زما په تندي کې څلی کلی اب ما ترارس
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा चरत की चियई तासो मर्ग बदरुरसी युद्रिकुमुल मौत मर्ग बतासो ब्यामुमी वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा कपा मुहकम ब्रजुनु के नास यही अलतबम द मर्ग नखलास नश तासो फौजी जहाज द मुल्क लोया सरमाया पके नास्ता हिफाजत फौज कई लेकिन दाजल फरिश्ते चिकम जे के वर्ता वलाड़े वे द फौज हिफाजत बचकड़े से खबर कवाए पर उनमें यो फौजी ता हुए मावे कर कर डेर मकावे तासो दामो आए च तासो जमुंग पसर दे मल्क शपे तेरा हुए कम फौज च खपल सदर बच नकड़े शो फौज बमुंग से बच गई कम फौज च दखपल सदर हिफाजत नकड़े सो अब जमुंग से हिफाजत जमुंग हिफाजत हम खुदाए बकई दमल की हिफाजत हम खुदाए बकई अजीजानो दा जमुंग मल्क दे दा जमुंग वतन दे मौजूदा वक्त के माशिया ताबल और अजोए चे फिक्रो का दा से अजाबून अस्तासो पसर वलाड़ दी कयो तरफ तदरुस अजाब दे बल तरफ तद इंडिया अजाब दे बल तरफ तद अमरीके अजाब दे कदा मल्क नो न बत शिया शिया पाती के गयो न बज सुनी सुनी पाती के बलदा चिस्ताव जमा मंस की जगड़ा द डंडे मारा है न दा स्ताव जमा मंस की जगड़ा द कोतक मारा है न दा स्ताव जमा मंस की जगड़ा द परजोन न दा स्ताव जमा मंस की जगड़ा अगा द दलाइल ठीक दा जी तो है अबू बकर उमर उस्मान ज्यादा करे हजरत अली सरा चे खिलाफत द अली हको अबू बकर वागस्तो मावे वारा आशिका रा मजहबो मिल्लत जुदास्त उलमाओं ने माफी वाड़ काबू जहल चिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोई दुश्मनो दासी दुश्मनो चिद कसाब नबेस खालरी रावड़ा औ द बैतुल्लाह पख्वा के बैद रसूलुल्लाह पमलाचो द पैगंबर द कतल साजिशुना बदा अबू जहल पकूर की गेद हजरत उमर चा तैयार करे द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द सर प्रे कोलुद पार दुश्मन अव्वल द सरदार कौले ब्या माफी गौड़म च आशिकारा मजहबो मिल्लत जुदास कमा अबू जहल उस चरता उलिद नुजमाद पुखदे कसम हुई चबदा अबू जहल स्तरगे सपवमा वले चिपदे स्तरगुई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिदले यजीद तस्वार से चोए कमा यजीद लिदे जबद यजीद हम स्तरगे सपवम जका चिपदी स्तरगु इमाम हुसैन लिदले
ولی کمقلی ما خو درته وی چې یو یو دا لالولو یې داسې پکوړه یم ږدم او کیمه کش مې درته نیولې راشي دا سربه کیمه او کیمه سپوت اچو سپوت په بني آدم یې مونږ ولی پائے سگ بوسی د مجنو خلق گفتا آج بود پائے سگ بوسی د مجنو خلق گفتا آج بود گفت گاہ گاہ در کوہ لیلا رفت بود مجنون سپیرا نیولے دے او د سپیخ پہ سپائی لگیا دا چکے د سپیخ پہ سپے سپے دے مردار دے وہ شک پکی نشتا چس پہ دے مردار دے خوخ پیز کا سپاو ما گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود داس پیبا کلا کلا د لیلا په کوڅه کې ګرځېدل نو د دې سپي خپو سره د لیلا د کوڅې خاورې لګېدلې دي نو زه خپې ځکه سپوم چې د لیلا د کوڅې خاورې زما خولې له راشي دا د عشق مقام دی ماما تاسو په عشق څه پوهېږي ګیره مه راکاږه تاسو په څه پوهېږئ دا خلکو ته ګوره په ایمان یې ووایئ تاسو بېله خبره ده چې تاسو غونډس کې یې او مونږ هم بالران یو مولا بالر دی او عوام غونډس کړ چې هر طرف ته یې ولي په ډب یې نه یایي او نه یې په ډنګ یایي مونږ څه پوهېږو عشق یو نره غند درد چې په دې ځای کې پیدا شي دغه ځای چې په چا مین نو د هغه کور به وي آب پکې اوسېږي بل څوک به پکې نه پرېږدي بل څوک به نه پرېږدي مولانا روم وای بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال بیرول کل بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال بیرول کل کہ درون خانے تو دیگر چیکار دارد پا خدا قسم سینہ میں اوشلا و زڑ میں باہر رو باسا زڑ میں بیا سیرے کا دننا میں دزڑ پا نکتا کی اگورا اے اللہ زما زڑ خستا کور دے نستا پا کور کی دبل چا سکار دے چی دننا راش دا چا زڑ چی دا خدا کور نو دا غبیڑی تبا دا او غرق دے دا کور روان دے چې د چا زړه د خدای کور نو چې د چا زړه د جناب محمد رسول الله کور څنګه کور به نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو خپل معشوقې ته وایي چې اودس مودس نه پوهېږي او د سونو نه پوي او نه په مونځ پوي خو چې ته مخامخ شي سجده درته وکړه مولا ناست کافر غیر الله ته سجده خو کفر مرتد یہ سجدہ
सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। आखिर के वही कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। तासु ख्याल अजीजानो मुंग पुईगु ना मोहब्बत मुंग पुईग माँ योशिया दे जमा अशना दे माँ वे अलका खबर हो रहा उदय पर आस्ते चे न तो शिया शिया न तो सुनी सुनी माँ वे चवाले माँ मुंग द्वारा शेखेला नहीं हो प्रदो आदत तंबलू ना गागौ शियान अली राशका जरा तवख है आगा दर्द चिकम दर्द अली और दागद मरगरो पढ़ क्यों द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतालिक देखो गोरे अली से हिजरत को मदीने था यम द टोले मकी दुश्मनदार द टोले मकी जमा कट के बदश पे सूख समली दुश्मनदार सड़ी कट के बस समलो खबर कवाए अजमा अशनाद नन मेवली तो मालिक अखकार है ना वेदा सोरज जाले गुला गोंदेवा विच बिजलीगर मुला चाडस खड़े दे वैसे दर्तले माना चिरिश्चा पे सोडस की जो न लगमा देखो अगर अली सरदार कौनैन वर्तवाई ए अली ज़ुख़ब बेगाल अज़म मदीने त हिजरत का उमा अबू बकर बमरा सराई जमा तालाशी बाली खलक बरा पसी गर्जी जमा कट के बसोक समली हजरत अली और तो फरमाया या रसूल अल्लाह स्ता कट के बज प्रोते माँ जमा कट के खुबत प्रोते जगोरे द टोले मकी दुश्मनदार वो या रसूल अल्लाह काश क्या गौरस खुदा रावली चिकम गशे तुरा पता चलीगी चिपागे जमा और मेघ गुश और तब बच इश्क देते हुए इश्क देते आई जंग उहुद के द सरदार कौनैन गाख मुबारक शहीद की वैसे करनी पगरुन की उसी की चलाई गड़ी साथ ली चावर तौयत छिपी मैंने दागा खुयो गाख मात शवे दाम बुर्रा वागस्ता दजान नयो गाख हुइस्त ब्याई हुए चाह से न जमाद महबूब पास गाख माती और मालान ले हुइस्त न पास नहीं हुइस्त ब्याई हुई चाह से न चाहते जाम नहीं हुई मादा हुइस्त न द जाम नहीं हुइस्त केराल च पता न लगी च जमाद महबूब कम गाख माते खुराश दखले न टोलो बासना बपखपला पकेराश अजीजानो
سردار کونین لیدلم نه دی په نالیدو پې مین دی په نالیدو حضور چې وفات کې د وصیت یې وکړ چې عمره زما د وفات نه رستو دا زما جوبه به پاس په غره کې یو اویس قرني اوسیږي زما د مرګ نه رستو دا زما جوبه به غله یوسي الله حضور د وفات نه بعد چې جوبه یې ولړه وړه اویس قرني ته ووې د خدای بنده څه عمل دې کړی دی چې د محمد رسول الله دومره منظور نظر وی ورته وی عمره والله که نور پوهېږم دا چیله یو ګډې مې ساتلې دي او د دې ځای نه پې عاشق ما ورغلی یم نه یم لیدلی یم نو خو دا مې واورېده چې د هغه غاښ مبارک مات شوی نو ما خپل ټول غاښونه وویست چې زما د محبوب یو نه نو زما خوله کې دې ټول نه وي عاشقي دې ته وایي عشق دی الله عشق دی ړومبه شپه ښځه بچي دین د پاره قربانول سوال نه پیدا ړومبه شپه ده د واده حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه ړومبه شپه ده کټ کې پروت دی ستا د ملک د ودونو ړومبه شپه څنګه وي د شرمېدلي ملک اوسېدو والاو ستاسو د ملک د واده ړومبه شپه څنګه وي الک سره د دنیا لونډان لچران لوفران لپنګان رامرګري شي ټوله شپه پې وي سیارونه ګوري ټوله شپه پې ډمتوب او کنجرتوب ګوري ټوله شپه پې بلو پرنټونه ګوري دا دوی پیژني دا ټول قسم په خدای چې داسې ارامتوب نه دی چې دوی یې نه پېژني اشاره کوه دوی یې بنیاد ته رسي ورېږه یو هلکه تېرو ورځو کې د هندوستان ډب چې راغلی و د هغه څه نامه وه دلیپ کمار اسې وایم خفه نه شئ خفه نه شئ واده دی او د واده ړومبی شپه ده الله اکبر یې کو د کټه ودنګ ناوې راونیو وروستو چېرته ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبته نه ځایږي یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوې ورته وایي چې حنظله ما خو په رڼا کې لیدلی یم د واده ړومبی شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې وي سمله ورته یو ناوې والله که ټینګېدی شمه اناوی ورته وایي چې ما خو په رڼا کې لیدلی یم نو که ته لاړې ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند
نو حضرت حنزله لستوڼه وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼه شلیدلې وي دا بستا خاوند وي او منډي لاړو جنگ شروع کړ چې جنگ شروع کړ حنزله مو لګېدو انا لله و انا الیه حضور علیہ السلام حکم چې د احد شهیدان غسل مو ورکوي خپلو کپړو کې دفن جبریل راغی وی یا رسول الله حنزله ړومبه شپه دوا د کوره چې راتلو غسل یې نه و کړی نو ماته الله حکم کړی چې حنزله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنزله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړو عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق کې قربان شي ملائک بستا غسل کولو لراځي او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ حضرت ابو هريره عاشق په تمام روایت د حدیث کې د ابو هريره نه زیات روایت چانه ندی منقول ولی زکه چې لیوانه روټه جامع اوبا خوراک سکاک دې سده د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے خوب ماد تو رستر گویو نظر وے زما خوراک دستو رستر گویو نظر بس چارا تو گوری موڑم شم تندم لاړشي لباس بستر خوراک زما دا شوق میں دادی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکل کېدل سترګو مې د چهره انور ته کتل د په خوا کې اوسېدل دا مشه عزیزانو واوره او په کلاو غوږونو واوره سنیان منیان نشتا سنی توب تاسو پیژنئ نه سنی څه پیژنئ ماما سنی تو یو کلی کې مې تقریر کولو 2 غنټې تیرې شو ما لکه څه پوه شوې ویل لږ خوب راغلی او که بیا دې مهرباني وکړه مادي ته اوسو سني څه نه په سني او نه په مني بھائی نماز آمدائی کے پوچھنے ساڑھے نانے دے وقت کوجا پڑیا گھر کوجا پڑیا ہے او مسلح بھی پڑیا گھر تو او میں نہیں جاندہ ہے دیاں باریکانو کوجا نماز مسلح پڑیا گھر تاسا موز تاسا پوئی گئی ہے داوی سر در تویر چې د مونز غرض تر اوسه مونز گزارو نه دی پیژندلی د اسلام غرض
تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کېږي بلکې جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما په ایمان یې جنازې خو دې ډېرې کړي وې الله مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای ویې بخي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامان الله چې دې ځای دې نری غوندې درد کړی دی خدای هم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کې دا لا غرق دي دا بل ورځ غیبي جنازې چې کې دي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت ورکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم زه خو صفا خبره هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم نه دې ځای دې درد نه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تاسو نه پیژنئ اسلام څه ته وایي اسلام څه معنا شیعاګان ځان ته مؤمنان وایي مالکه مؤمن څه ته وایي مومن माना अमन देने वाला अमन देने वाला मोमिन देता बल अमन वर्कोल मोमिन दामन इस्लाम समाना गर्दन नहादन من احکام الله تعالی و رسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل ایمان څه ته وایي وای وای طالبان یې تاسو لکه ها طالبان ته طالبي وای ایمان څه ته وایي شرم پکار ایمان نه پیژني اسلام نه پیژني د بازګل کوتا کې شیطانت له خو خطه کړی ویجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپګانډې له خو خطه کړی پتا سو بډس کیږي په ما بنه کیږي جنازې بم کوم ټول به مردارې گئی ان شاء الله العزیز ما سکار ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالله کم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالله لوی برخلاف په دې جماعت کې مې په دوو ټکو یې برخلاف اقتدار مې ته نه و دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه مولیان راته خسیان کوه ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړنه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو ملګرو څومره چې په دې جاز کې کړی شوي دي خدای دې ټولو بخښي حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړي پسې به بد نه وی دا شرن ناجیز دي زما په خبره پوهېږه خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی عزیزانو شیعو ته مو وایئ سنیانو ته ویم
نور فرقو تم ویم که پاکستان وو تاو زب سره د دلایلو جنگ مکو که پاکستان نو زمون ملک نو نه به سنی وي او نه به شیعي زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتی خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده مونږ د ملک دشمنان نه یو علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو هغه وې چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مده پورې وچلي دا د مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی نو عرض مې دا او عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته سوال د چا شخص پورې نه دی ضیاء الحق کلاړو دعا وکړي چې الله یو صحیح نمائنده داغه په ځای مونږ ترا پیدا کی چې د دې ملک قانون قرآن کی ما ته وګوره ترغه به پریدونه که فوجیان وی او که غیر فوجیان وی چې تر څو پورې د دې پاکستان قانونم قرآن کړي تیار یې دیتا زمون ټوله جګړه به دې د پاره چې د پاکستان قانون قرآن شي عزیزانو شهید ستوي دا باس با سبا 12 بجے کوارټای کې بیا جلسې تاسو به مهرباني کوئ راځي به ما مرایم خوګیدا خو تاسو کې څوک ولیان ناستی نو خدای اوس بزای کم خو الله سوچت کوي لا سوچت کوي ګوره ما ته یو منټ لاس کوس کې خدای ته وګورئ چې د خپل لاسه د غي جلوسونه کامیاب نه کړي ای خو مونږ سره جګړه پدې ده چې زمونږ جلوس کې لشل کسي او ټول خلک تاسو را نه دغه کړه غلی اوزه یو نیخ کورونو ته ځي چې هغه مو واته کسي او ځان باندې ریخي وای وای ځان زي خدای مو باخ چې تاسو فکر مکوئ دا جماعت قاری اسلم جوړ کړي دي او د ملنګانو غوندې بلوډ سپیکر تناستو در په در خاور په سر خیر غوښته چې تر څو پورې د ژوندې دا جماعت د ده کدالا کې خلق بغیرت شو او پدای غیرت نکولو نو مونږ سبلا والی یو بیا پدای لار بزته ریدما او د چغې به می په لوډ سپیکر اورېدې چې خیر به غوښتو دا جماعتي جوړ کړي دا ماورانم لیدلو دا ما ډیرانم لیدلو او دا ما اوس دومره آبادم د په برکت ولي عزیزانو دې کې مدرسه بم د دوی محتمم بم دیوی کدا لاکی خلق د پیسو تحمل نشي کوله دارالقرا د مالګو منډي مدني مسجد چې یو عظیمه اداره د دین ده د اغه زینب مفت استاد راضی او دلته به سبق پڑھاوي مفت تنخواه به قاری فیاض ور کوي او سبق بدلته پڑھاوي که قاری فیاضم دیوال نزان پناه کو مونږ به ولا خیر غواړو او داغه استاد تنخواه به پیدا کړ په دې خبره انتظامیه د ځان پوي کی او د ډي اس پي صاحب په نوټس کې دا خبره راغله چې سړی پوي کا او سړی ګوره شیعه نه دي که تاسو هغې ته په غوسه شوي نه یئ ځکه چې دا ورځې داسې دي شیعه نه دي خدای مهرباني ده د پېښور شیعه او سني منځ کې تر اوسه نه تصادم شوی دی او نه به کولو ته پرېږدو اسلام د دلایلو مذهب دی زمونږ او د شیعو په یو ټکي جګړه ده او انشاءالله به په دلایلو سره حل کوو
هغوی وایي چې مونږ تیز عاشقان یو د امام حسین او مونږ وایو چې مونږ تیز یو. هغوی وایي چې مونږ تیز یو ځان وهي، مونږ وایو چې مونږ تیز یو د امام حسین او د رسول الله دشمنان وهو. کنه چې څلوېښت کاله د پاکستان وشو، دې غریبانو هم ځان والو نه بل له څپېړ نه ده ورکړې او مونږه د پاکستان د هر حکومت بیړه تباه کړه. یو حکومت رانه په سړیتوب نه دی تللی او نه به رانه ځي. ضیاءالحق صاحب وفات شو، زمونږ او د هغه ټول اختلافات ختم شو. دا یاد لرئ اسلام دا دی چې مړي پسې به د مړي بد نه وی، ختم شو. وایي جي دې نه پس پسې کېږي ملکه، دې نه پس څه وشو نو مونږ به هم بیا څه کېږو. څه دې وکړه هغسې بدل. غلام اسحاق مال غلام احسان ضیاءالحق خو بیا هم ځوان و منډه یې والی شوه، دا خو بوډا دی منډه هم نشي والی، دی به د ځان تماشه کوي. وی مارشالله ما نورې ما درې مارشاللاګانې تېرې شوې، دیوبندیت ختم نه کړه. که څلورم رالم انشاءالله دیوبندیت به سینه په سینه جنگ کوي ورسره. زما عزیزانو عرض داو چې دې وخت کې ملک ته د یو عظیم بحران سامنا ده. اول ناول میں دا دعا دا چې یا الله زمونږ دې ملک کې خپلو کې بار قسم جنگ کو، خو یا الله د بار آفت نه په امان کې وساتي. ځکه چې د بار آفت پې راشي ملک نه نو مونږ به هم نه یو. که داسې نه ده ملک وي خو مونږ هم بیو، جنگ به مو کو، هر څه به ملک نه یي مونږ به هم نه یو. نو د دې وجې نه بیرونی خطراتو به په اتفاق مقابله کو، هغه که روس وي که امریکا وي او که هندوستان وي. بیرونی خطراتو نه د زمونږ ملک خدای ساتي او ملک دننه داسې طاقت نشته چې د دیوبندیت مقابله وکړي. په آرام به تر هغې نه کینو چې تر څو پورې هم د دې ملک قانون قرآن کړی. ما انګو کې شیعه او حضراتو ته ووې مال خبره واورئ، کور کې خبرې کوو پر ورورولۍ، جګړې نشته. د انګو ایسي ما ته وي یاره جي لکه ما په آرام کښېنه، زه یارېدو والا خو نه یم. اگر چې تاسو مې میاشت کې 3 ځله وجنئ بیا مې را ژوندی کوي، کله را باندې ډزې وکوي، کله را باندې څه وکوي، کله را تاسو د دا وس خدای درکا دا پراپیګنډې کوئ زه که دا وایئ چې دی مړ شي نو د پاکستان هغه خلق به خوشحال شي چې د چا ښځې بربنډې ګرځي. دا 10 ورځې مو کتې د سنیانو ښځې ټوله شپه په دې مارکو به ګرځېدي، ګوډاګي به یې تړنه. دا ګوډاګی څه کوي بیختي وي په دې څه چل دی؟ په دې سید حسن پیر کې یو ګمبد جوړ دی، په هغې کې یو زانګو ده وړه غونډه. نو دا ښځې ورشي زانګو له داسې ټېله ورکي او کاڼی راولي او داسې ورلړی، نو چې کاڼی ور وغورځېږي زانګو کې نو نورو ښځې مبارک شه مبارک شه. ولې وی کاڼی زانګو کې پرېوته زوی به دي. 5 پیرانو کې کم خیال کړی ونو ته جاروګانې لړه کوي، نوې جارو یو سی هلته ونو ته یې لړه کوي، خو چې د چا جارو پاسون مبارک شه مبارک، جارون خطا. یو خراب غوندې ټکی را یاد شو خو نه بیا کوم.
ته په شرمونو شرمېږي. بیا زمونږ ښځو چوري منلي وي نو ډم ځان سره کي او د چوري ټوکری په سریخي او د 5 پیرانو لذي او ډولکی مخکې او زمونږ ښځې ورپسې وایي ما د 5 پیرانو چوري منلي. داسې ده که نه؟ نو دا خلق خو مانه تنګ دي خو زه یې پرېږدم چېرته که زه مړ شم والله العظیم تاسو تستنیوالو د پاره به بل بجلیګر ملا پیدا شي. که زه مړ شمه په خدای قسم ستاسو رازونو فاش کولو د پاره به بل ملا پیدا شي. که دا دین په جناب محمد رسول الله پورې موقوف نو چا وفات شو هغه کار الله د ابوبکر صدیق ناغستو. چې هغه وفات شو هغه کار الله د عمر ناغستو. چې هغه وفات شو هغه کار الله د عثمان ناغستو. چې هغه وفات شو هغه کار الله د حضرت علی ناغستو. زمر شم ما نرستو ببل لکھا کروڑها علماء لوی لوی خلق موجود دی. قادیانان خوشحاله ده چې عطا الله شاه بخاری وفات شو مونږ ته اخلاص شو. چا وفات شو الله غلام غوث هزاروی ورته پیدا. غلام غوث هزاروی چې بوډا شو الله ورته مفتی محمود را پیدا. مفتی محمود چې کمزور شو مولانا یوسف بنوری ورته را پیدا شو. نو زنګل د زمرو نه خالی نه وي. اور زمانہ کې با الله سړی پیدا کوي او تاسو ته به د کونینو ځکه چې بني آدم وي نو ډاکټر به وي. چې ډاکټر وي د تبې علاج به وي. تاسو د بېدینۍ تبې نیولي او د کونینو ستنې به په کوناټي کې درته وهي هر ټایم چې خلاصېږئ به نه. عزیزانو عرض مې داو چې شهید څه ته وایي؟ شهید د فعیل وزن دی. فعیل وزن په عربي کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. دلته شهید په معنا د مشهود دی. شهید ته شهید ولی وای ځکه مشهود له بالجنه ام مشهود له بالملائکه. شهید ته یا خو شهید ځکه وای چې د سا کم ټیم کې اوزي نو دغه وخت کې ملائکې ورته ولاړي او په جنت کې خپل مقام ورته ښیي چې دا ستا ځای دی سترګې دې پټېدل او دې مقام ته به لاړ شي. نو شهید دا مانا. اوس شهید د مرګ نه رستو حکم دا دی چې جامې به ترې نه وباسي لیکن ویزاد وینقص. که جامې زیاتې وې ته کمې به کې که کمې وې پوره به کې 3 کپړې او سره د وینو به دفن کې. دې کې څه راز دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کې راز دا دی چې شهید چې د قیامت په ورځ را پاسي نو د دا وینې او د زخمونه به د مشک او د عنبرو په شان خوشبويي کوي. ایس مړی به دا تقاضا نه کوي چې خدای ما بیا دنیا ته واست. واحد مړی به شهیدی چې یا الله کاش چې په دنیا کې ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل
ثم احیا ثم اقتل خدای زه مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی قتل کېدی او بیا ژوندی کېدی حدیث کې راځي سردار کونین نه تپوس شو چې د شهادت په ګولۍ او د شهادت په تور او په غشي چې څوک ولګي د درد محسوس کوي سردار کونین فرمایل چې د شهید درد د تور او د غشي دومره ای لکه د سړي خپکه چې ازغې لاړ اوس بل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء والشهداء الله حرام کړی دي په ځمکه باندې بدنونه د انبیاء بدن چې د غزمکه نه خوري تر قیامت پورې به سالم پراته وي او د شهیدانو بدن چې دی هغه هم ځمکه نه خوري تر قیامت پورې به په خپل وینو کې سالم پري عزیزانو یو بل د کار ټکی درته وکړم خدایم پوی کپینو خبره پوی شي دا یو مسله ده چې روح عرض ده او که روح جوهر ده عرض اهل مناطقه قائم بالغیر توای او جوهر قائم بالذات توای نو روح عرض ده او که جوهر ده آیا ده قائم بالذات ده او که قائم بالغیر ده د جمهور علماء مذهب دا ده چې روح چې ده دا جوهر ده دا عرض نه ده دا جوهر ده او عرض نه ده عزیزانو روح یو سوال ما باندې یو سړی وکړو لکه ښه ګورئ ما ته چې تاسو وایئ چې په قیامت کې به سړی په دوزخ کې واچولی شي او په اور کې به سوځي او مارانو په خوله کې به په جرندو کې دل کیږي او دا چل به کیږي او دا چل به کیږي او دا چل نو بنی آدمو خو ګناه کړی ده که په قیامت کې په اور سوځي او په جرندو دل کیږي د غویانو میخو ګډورو چیلو دوی څه ګناه کړی ده چاره ورځ په لکونو کروڑونو حلالیږي او په کوړو کې مکیږي کبابونه تی پخیږي خلک خوري په اور باندې ورتیږي دوی څه ګناه کړی ده په دې سوال پوه شئ د دې څه جواب دی طالب ها څه کتابونه ها حفظ کې حفظونه ډېر کوي ورسره کتابونه هم وایي د حافظان داسې مولا چرګک ټوپۍ په سر یې غوړ غوړ ګرځي نور په څه پوهېږي نه کتابونه وایي په دې خبره پوه شو چې دوی څه ګناه کړې ده چې دوی له دومره سزا ملاوي بني آدمو خو ګناه کړې علما لیکي چې تکلیف د عذاب روح توی بدن ته نه دی خو وګورئ زما د بدن نه چې دا لاس غوس کې دې ځای پرې د دې لاس بدن سره تعلق ختم شي او دا لاس یو سه او ته په کوړای کې دی او کېمای کې زما بدن لپاره درد رسی ها جی تا نزی او تیکا پرې کوم او هغه تیکا کې سیخ ور سیخ کې اچوم او په اوري نیسم ستا بدن لپاره تکلیف رسی نه رسی تکلیف تعلق لري د روح سره روح چې د بدن نه کټ شي
دغه بدن که بیا په اور کې واچي او که کیمکې او که ټوکړې کې او که وریته روح ته په تکلیف نه رسي ساروی چې حلال کې روح ته کټ شي چې روح ته کټ شي ساروی ته اړو تکلیف وي نه ما په دې خبره پوه شو بل یو سوال و یو هندو دی زمون یو بزرگ باندې سوال وکړو چې تاسو مسلمانان څه ظلم کوي مړی راوالی او خخې کوي لاندې په ځمکه کې څښا شي چینجي پکې وشي مردار شي بویونه وکړي دا ستاسو سړیتوب دی پکار دا دی څنګه چې مونږ کوو لاندې لرګي او باندې لرګي کېدو مړی په منځ کې تیل پې واچو تیلی ورته کو اذا وجد فتلاشا ایره شي نیستو نابود شي بس ختم شي نه ګنتی جوړیږي نه مرداری تی جوړیږي نه تی بوی جوړیږي فقیه وای د هندوانو ملا ته چې خبره دې ټیک کړې خبره دې ټیک کړې پکار دا دی چې مړی سوځي او مونږه غلطي کوو چې خخو خو یو خبره زمونږ دا روح دا د عالم ارواح نه راغلی عالم ارواح نه چې راغی هغه د ځمکې نه واده وکړو دا بدن د ځمکې نه جوړ دی منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى روح د اسمان نراغه او د ځمکې نه وادو چې واده وکړو پاللې کېدو د دې واده د حفاظت د پاره الله پاک اوب پیدا کړ د دې د خدمت د پاره الله اور پیدا کو چې دې واده د پاره به روټای پخی کټوای پخی په دې اور به پخی کټونه جوړ ک کرسای میزونه وغیرہ روح پس جواب راغی د عالم اروانا چې واپس راځه روح روان دی واپس بدن پریږدي اور د بدن د پاره نوکر دی ځمکه د بدن د پاره مور ده اوس روح به دا بدن مور ته سپاري که نوکر ته به سپاري حق د چا دی هندو هریان وستا خبره ټیک ده مونږ به هم سوځولی وی خو چې روح پاس روان شو نو د انصاف تقاضا دا ده چې دا بدن د چا نه اغستی دی هغه ته یې حواله که نوکر ته یې ما حواله که ما په دې خبره پوهېږي عزیزانو بله خبره ستا ملک د هرې فتنې مرکز دی د هرې فتنې یو شیعه دی زما اشنا دی ما ته وی چې تاسو په امام حسین پسې اړو جاړئ نه مال زه ویلی مال چې زما زوی دوبۍ ته تلی او په دوبۍ کې ډېرې پیسې وګټي او راشي ښه کرکولي په سري په جامې اغوستي ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوش چې زه ورته داسې وګورم
نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم نه نه سم ووایئ ولې دا دوبۍ موبۍ نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کرکل مرکل په سر یو تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه داسې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوزم سب به کم چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوست نو مال ته په ایمان ووایه چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ ټول ووایو نو په جنت کې مزې کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کو د دې معنا دا ده چې زه پې خفه یم چې په جنت کې ولې پیغمبر ویلی دی سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے مسلمان قوم امام حسن و حسین با پا جنت کے دے جنت دے نوجوانانو سردارانوی بیات سوئی ان فی الجنت نہرا من لبن ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی وحسین وحسن پا جنت کے دے پایو یو دیر عظیم نہر دے خدری کسانو دے پارا بیوی چالا لعلی وحسین وحسن نو دا حسین خدا مقام دا بی بی فاطمه مقام با پا جنت کے دا ٹولو بی بیانو سرداروی دا بی بی عائشہ مقام فضل العائشة علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام اے صحابو دا بی بی عائشہ فضیلت پٹولو خزو دمرا اچتے لکہ دا ماتے کڑے روٹے فضیلت پٹولو روٹو اچت آئی پا جنت کی دی نزو جارم والی دے خدا مانا چی دے باندی میں دا رتبہ پیرزو نش تاسو خو خوشحال شئی بلکہ کلک در ترشتیا ہوئے ما ورطوائے چے ہاں اس گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او سڑے راگے چی جی لورو دوما یو 100 روپے میں پکار آگے ورشہ حضرت عثمان تو آیا چی 100 روپے راگے ور آگے رسول اللہ را لے گلے ما 100 روپے پکار آگے 100 روپے ورکے چراغے پا 100 کارو نشو بیار آگے وے صاحب یو 100 نوری پکار وے ورشہ عثمان تو آیا چی 100 خودے دا خدای پا نامہ را کڑے وے اور 100 دا رسول اللہ پا خاطر راک چی دا رسول اللہ خاطر ورطاوی آگا دا ٹولو خزانو کنجیانے ورطا پا جولائی کے واجو وے دا رسول اللہ پا خاطر ٹول خزانے استاش آراغ جناب محمد الرسول اللہ تھا وے دا خدای پا نامہ خوی 100 راکڑے استا پا نامہ راتا ٹول خزانے اوالا کڑے راوی غفتو اے عثمانا زما پنامہ دی 100 ورکڑے ٹولی خزانے والا کڑے دا خدای پنامہ دی 100 ورکڑے و یا رسول اللہ بی ابی انت و امی زما مور و پلار دلتا قربان شی ستا پنامہ میں ٹولی خزانے زکا ورا والا کڑے چکتن ویداد سیخ خدای با ماتا چا خود لے
زه خو هغه عثمان وما چې په خپل دولت باندې به مې بوتان واغسته هغې ته به مې خدای وې کور مې د بوتانو ډکو دولت مې ټول په بوتانو باندې باج کړی و بت به مې واغستو هغه ته به مې خدای وې نو که ته نه وې دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی وې نو زه وایم چې یزید سره م جوړه وکئ که یزید نه وې دا دومره مقام به امام حسین له چرته موندلی وې خدایم خوار مې که نه قتل وکئ هغه ورځ مې ورته وی مان راځئ دا د شیعو مولیانو مونږ په یو کوټه کې ګیر کوي جنجال ټول مولیانو جوړ کړی سارا گن آیا بجلو کې ویرمنو سار ورته ایس ڈی او د ماښام ورته ایس ڈی او ویلی چې او مال روڈ تے فالٹ بجلی تو جا کے ڈھونڈو او لنک نہیں ٹھہر دے آئی چی تلی گرزی شپی پا یو بجا دا لال کورتای پا جماعت کے دو تارون یوزے شیلی ٹھیکی کا سار تے ایس ڈی او تپوس کئی چے آغا جی اور راتی کی ہویا فالٹ دا آغا ورتوئی چی اوہو ایس ڈی او سے ساری رات پھر کے ساڑا بیڑا تباو جو لال کرتی دے مسید گیا سارا گن مسید ہی جائے سارا گن مسید ہی جائے ٹول لیبر لے خوندور کو بجلی گر کے علتا ویچے پھر کیا ہے ویچے سارا گن مسید ہی جائے سارا گن ساڑے چھے آگا اور ازرانا چاہتا پوسو کوئی دا پلانے بزرگ دے دو تبلیغیانو برخلاف تبلیغ والا میں خبر اخلاص دا دزمک پسر د تبلیغ والاو نا خډالا زما دی د خدای په ذات قسمی قبل چرتا شد دزمک پسر ما په دلی کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په روس کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په چین کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په امریکا کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په لندن کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په پاکستان کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه او ما په پاکستان کې د روټي خلاصو تماشا ما تبلیغ فرق څه دی که ملای برخلافی ملا یہ پیر برخلافی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل پیر جی پیر پوڑی کی چی چوغاوا چی پا ایمانے میں ہم چرتا دا سڑی زوئی مونگ پا یو کمیس کی نہیں شوٹیں گے دے امڑ کی دا گرمائن پیر جی پیر خو مولانا اشرف علی تھانویو پیر خو مولانا حسین احمد مدنیو پیر خو مولانا رشید احمد گنگویو پیر خو مولانا قاسم نانوتویو پیر خو شیخ الہندو چه دا انگریز خلاف دا دیوبند بنیادی خیر دیوبند قلا جوڑا کرے وا دا انگریز دا وشتو دا پارا بیا دا انگریز ایجنٹی پا ہندوستان کے چا کولا دغا پیرانو دے الوا خورو کولا چا کولا فی الحال
तासो का तो पलस काल द जिया हुकूमत के प सेनेटर है और प मेंबर है सो खर्च शो द जिया पगे की नस्त शरीयत बिल चशेओ सोचा समझ स्कीमो दागद हुकूमत द दवाम और द बका द पाक शरीयत बिल शरीयत त पास कोले से चामरी के दर तनी वेली ए सरुनम द चरगानो चटुशा कौम वले दो का कवई जालिमानो दा कौम बाल दे मुंगे बालरान यू चपार तरफ याड़ो दे मुल्क चामरी के नहीं वेले ते इस्लामी निजाम रावस्ते अकलु कई लगे सोचो कई लगे सोचा समझ स्कीमो 50-50 लाख रुपए द कौमी और सूबाई असेंबली मेंबरानो वालिदी दा कौम बा वक्त रातलो सरा ददी मेंबरानो खपो की पुड़िया चोमो पसरा को बेरा का 50 लाख रुपए दे सकड़े दलते यो मेंबर दे माते वे एक दो आदमी नहीं है कितने गरीब थे कि एक दो सैकड़ां पेज दे वहीं ते देवे मालैन ना आदवा सड़ी में पता मकड़ा माल का सैकल राजी वही वाले खुदा खुदी दिन दुनिया खका दादवा कालो शू अल्लाह के रोले गली नहीं खुदा दे कुरान कमाल बेड़ा दे तबाशा मैं जे दो ककड़ा गरीबान बहुत सपोरे हुई जी जोड़ा सैकल ही दो वाले माल का जो सैकल स्वरेगा ममना दागद यो मेंबर 50-50 लाख रुपए वाली दी प्रेदम आमना चिकी मकड़ी में नहीं उस दा कौम गो रही का इलेक्शन सभा के दगा जाड़म मंदानवान बम्बियानी वली और इन बवई में चिदद शुमली डेरे ख्वागी दी दगा मंदानू बबिया दे खार की नाजीजानो खबर और इस्लाम इस्लाम निश्ता न मुंग केश्ता न दुई केश्ता जमुंगा द खार दा अकीदा दा चे दोजख मोजख नहीं है इंजे दबका शबका मलवाने नहीं लेके केसी के बड़ा छोड़ा ते जन्नत मन्नत भी नहीं है इंजे बाग बड़ी चेन इन्होंने के बागा भी बड़ा छोड़े ते नहरान ते दरिया आवन ते फलाने ते कुछ भी नहीं नुश्ताई सम न मामा वारा कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की द आगा कौम शपारस बद मर्ग न रोस्तु कुरान कवी राशे पदी पे खबर के लोय लोय उलमा दी लोय लोय खलक दे सुख सपेड़म नहीं कड़ी ताने तमंडक है मिर्जा वर्षे लिख ले मेरी रिपोर्ट इदी इंज करा मेरे ते बंदूक कटिस ते मनु थप्पड़ मारस पुलिस मंडी की आमरौनी पताना के दे पेरंगी कानून दे पकचरों के द अंग्रेज कानून दे पादालतुनों के द अंग्रेज कानून दे पजुमातुनों के द कुरान और द हदीस और द खुदा और द मोहम्मद रसूलुल्लाह कानून स्ताच पदे सरक चासर लांजा पे खशी और ताने लद पेरंगी कानून ला मंडके और जुमात लद खुदा कानून लरा मंडन के द मरंगा रुस्तो ओ मुल्ला एक 4 मलवाने 4.5 आओ ना मेरा प्यो मोयव दे पीछे खत्म करना ने असी तेरे कार आके 2-2 सिपारे पड़िए फिर 2-2 रुपए पकड़ा के तो कोई जोशे हुए चोल खुआ दे बख्शो मेरे प्यो पीछे 2 सिपारे ए मुल्ला इतने कम अक्ल निंगे कारी असलम इतना कम अक्ल निंगा कि 2 रुपए तो 2 सिपारे तेरे प्यो पीछे बख्श दे इधर अपने प्यो नु क्यों है
اے ملا اتنے قاری فیاض جڑے نمک منڈیج بڑے طالبان اس دیکھو انہیں بھی منو کیا ہے کہ بنے طالبانو سمجھایا ہے کہ تیپارے خپل مڑی پسے بخی اور اوٹائے دا دی خڑوس نہ ہو تاسو پوئی شوئی پہا ہاں پا دو روپائی بیا پا 2 روپائی خو کونسلر تاڑی تنشے بوتلے کونسلر بوتلے شے دا غلو جمداران دا کونسلران دا چواریان و جمداران پا 2 روپائی دے تاڑی تنشے بوتلے تا پا 2 روپائی قرآن روان کو او دا خدای پا مخ کے با پلار پہ خلاصے اے خربچیا داستا عقل دے سردر پوری نشتا دا خر سردر پوری تڑلے پا 2 روپائے دے رشکا نوری 2 قدمہ تا پا 2 روپائے پلار پشاکے قرآن تاو جنت تے پی بوزی اے خدا ہم خوار کت سب بلا در باندی شوید تاسو خیال را گئی پا 2 روپے نو دے وجنا سوچو کہے نن پا پاکستان کے دا قرآن عمرہ بیزت کتاب بل نشتا نن پا پاکستان کے دا حدیث عمرہ بیزت کتاب بل نشتا سمرہ سپک او بیزتا چی قرآن او حدیث تا قتلے کی گی دمرا سپاک دا یو ڈم ناول تا نکتلے کی او گو رہے کم نمائش چے دے انڈیا ڈم راغلے ہو او دا پیخور خلقو کم عزت ور کرے ہو وائی پا ایمان دمرا عزتم قرآن لچرتا ور کرے قرآن باندے فیصلے شورو کئی کنی تباہ کی گئی نن اخبار کی دی چے درے ورزو کے پٹول دنیا کی عظیم زلزلہ راتلن کے دا کپا ہندوستان کے 1500 کسان او 5000 کورونا زلزلہ تباہ کولے شی نو 5 کروڑم پا پاکستان کے زلزلہ تباہ کولے آسمانی آفت بدر باندے راشی تباہ بشئی غرق بشئی دا تخت لار بم بیا نہیں چی خدا کم طرف تاو تختو دا دے وجنا شیعہ حضرات سوچو کہے امام جعفر صادق دے امام ابو حنیفہ استازو سو فقہ جعفریہ ٹکیتا سو آو رہی کر فقہ جعفریہ امام جعفر صادق دے امام ابو حنیفہ استازو امام ابو حنیفہ شاگردو رضی شیعہ و حضراتو او سنیانو چی یو شو او پدے ملک دا استاز او دا شاگرد دا فقہ قانون راول راشی کنا کہ ایمان در کی چی لا سرور کو یو باللہ چی پارام بنکینو چی دا امام جعفر او دا امام ابو حنیفہ دا فقہ قانون پا پاکستان کے نافذ دا ملیان نپری دی ماوے تبلیغ والا دین بے پیسے خیہ کنا روٹا اخپل خوری جامع اخپل وینزی چے اخپلی سکی او مونگا او دا بزرگان دین پا پیسو خائیو نو مونگا او تبلیغ والاو کے دا فرق دے اگی بے پیسے خائی مونگا پا پیسو خائیو نو وائی پا ایمان چے خط سوک دی نو اللہ دی توفیق در کی دینا خڑا لبلا نشتا دینا خڑا چینی او ملا را غلیو ما تیوی یو کتاب علماء مشکات شرع بازار تاربی ویلا وی فضحب معیا الى السوق انا اشتر المرقات شرع مشکات مرقات شرع علماء ما ورتل ما تفعلو بے وانا ادرس المشکات فی الپیکنگ مشکات درس پڑھاوام پا پیکنگ کے اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ
چې درس نوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان مې ویل مسلمانان کړي 10,000 مونږ دلته 10 کروڑه ټول کافر کړه مسلمان کړه میاوم نه دی خو دې هاي کافر کو لګیای نو الله دې توفیق راکړي عزیزانو ستاسو د اخلاص برکتو چې دا یو څو ماتې ګوډې خبرې مې درته وکړي